ابو معاویه واپس ټیک ټاک ته راغلی او هغه ویډیوګانې شروع کړې کوم یې چې پرېښې وې. ابو معاویه ملګرو څه وخت مخکې په ده باندې یو نوم پروت و د ګل چاهت. الله جل شانه په ده باندې خصوصي رحم وکړو او په تبلیغ کې لاړی او ځان لی دا نوم خوښ کو چیرې ما ته به د نن نه بعد ګل چاهت نه وایې، ما ته به ابو معاویه وایې. ابو معاویه رضی الله تعالی عنه یو ډیر جلیل القدر صحابي تیر شوی دی. د هغه واقعې به تاسو اوریدلي، نو زه وایم اوس چې دته دغه ابو معاویه ویلی کېږي نو زه وایم دا د هغه نوم توهین دی. ځکه ملګرو چې د هغه خپل رحم ته ونه کتل، کوم رحم چې الله جل شانه په ده باندې کړی و. په عام چاپیرچل کې ملګرو که یو انسان غلط ګرځي او د هغه ژوند ډیر زیات خراب وي، نو الله جل شانه هغه په تبلیغ کې سم کی، د دین په لاره کې سم کی. خو چې کله یو انسان په تبلیغ او د دین په لاره کې خراب شي نو دغه سمې بیا د چا سره ملګرو د الله جل شانه سره. خو چې الله جل شانه یې سموي نو هغه بیا تاسو کتلی چې کله په ګریپ کې راونیسي نو بیا ورته پته ولګي چې د سیره څو پخیږي. خو په دې کې اهم کردار ملګرو د څه شي دی؟ ټیک ټاک. تاسو ته ما ویلي که نه چې دا ټیک ټاک دی، ټیک ټاک یې د جهنم په لور باندې روان کړي. ټیک ټاک یې زمونږ نه کمیس او پرتوګ ویستو، ټیک ټاک یې موږ په هغه لار باندې روان کړي چې په هغې کې بېعزتي ده. دا د چې کوم کردار شروع کو ملګرو نو دا د تبلیغ بېعزتي ده. زه درته منت کوم، سوال ورته کوم، نو دا تا چې کومه لار اختیار کړه نو دې کې د تبلیغ بېعزتي ده او بې حرمتي ده. داسې مه کوه. بیا د هغه یو بیان مخې ته راغلی چې یاره دغه امیرانو زما سره داسې قسم کارونه کړي دي چې هغه زما سره په موبایل کې موجود دي، که چېرې هغه ما مخې ته راوړې نو هغه به بیا حالات بل شانتي. نو دلته زه بیا هم یو منت کومه چې هغه ویډیوګانې به بالکل تا سره موجود وي. خو دا کومو امیرانو چې ستا سره داسې قسم کار کړی نو دغه هم د تبلیغ نوم بدناموي، دغه هم د تبلیغ نوم شرموي. نو په تا باندې الله جل شانه خصوصي رحم کړی. خو ټیک ټاک زمونږ د نوجوانانو حالات هم تاسو ګورئ چې په ټیک ټاک باندې څه حالات روان دي. نو که دا چې ټیک ټاک ته واپس راغله نو هغه سوشل ورکرانو ته ویم چې په دې کې اهم کردار ستاسو هم دی. ځکه ملګرو چې په ټیک ټاک باندې یو سیسټم دی چې هغې ته ویلی شي گیم، او زمونږ دغه غټ ناموړ سوشل ورکران چې ځان ته وایي نو هغوی په دغه گیم کې ناست وي، 2 کسان یا 4 کسان په دغه گیم کې موجود وي، د دوو مقابله یي چې کوم یو یې وګټي نو په هغه بل باندې بیا داسې قسم کار کوي چې هغه د کتلو نه وي. نو بله ورځ ما کتو چې د سره په هغه گیم کې کسان ناست وو، هغه الفاظ ما واورېدل چې هغه د اورېدو نه و. ځکه دا تا د تبلیغ په نوم پسې راغستې ده چې زه به د تبلیغ دا نوم بدناموم. هغه بیانات خپل ولګوه کم چې تا خلکو ته ویلي دي چې کومه لار زما وه نو هغې کې تیرې وې، اوس چې زه کومې لارې ته راغلم نو هغې کې رڼا ده، نو هغه بیانات ځان ته ولګوه. ته بیا تیرو طرف ته لاړې. هغه تیرې چې د هغې نه راوتلل بیا ډېر زیات مشکل دي. منم په تا پسې داسې قسم شیطان در پسې شوی دی چې د هغه دا کوشش دی چې ابو معاویه په الله جل شانه باندې ځان وبخو، راشه واپس جهنم ته وغورځوه. ای شهرت مې ستا کو، پیسه مې تاله درکړه، ټوله دنیا مې تاله درکړه، زه به نه الله جل شانه ته به څنګه مخامخ کېږي. چېرې ما په تبلیغ پسې داسې قسم ملنډې وکړې، د تبلیغ نوم مې بدنام کو، نو ټول د زړه نه دعا وکوي چې دا کم حالات د واپس شروع کړل نه چې الله یې په خپلو قدرتونو د دغې نه زړه مول کړي چېرې دا لاره د تیرو ده. او هغې سوشل ورکرانو ته ویم چې سوال درته کوم که چېرې تاسو ګیم له راځئ نو د ځان سره ابو معاویه په کال باندې ماخلی، ځکه چې هغه الفاظ مخې ته راځي چې هغه بیا هغه طرف ته ځي کوم طرف نه چې دا راغلی وه. تاسو څه وایئ دې باره کې کمنټس کې موږ سره خپله رایې لازمي شریک کړئ. چېرته هم نه الله هم ښاد آباد او خوشحاله ساته. د لوی الله په امان.